سلامونه یارانو، نننی ویلاګ زموږ په یو داسې تاریخي کلي باندې چې د دې نوم کینګرګلی دی او په ضلع بونیر کې موجود دی. د دې تاریخ پر سره په دې نننی ویلاګ کې شریکوم، نو که زموږ پیج چا نه وي فولو کړی نو پیج دې سره فولو کړئ او دا ویډیو د سره مخې ته د نورو یارانو سره شیر کړئ. دې ته کینګرګلی ولې ویلی کېږي؟ د دې ځای مشران وایي چې دا د باچا د کور لار وه. د باچا کور چېرته و؟ د هغې ځای نوم څه دی؟ د هغې نوم دی مناره. هغې ته مناره ولې ویلی کېږي او په مناره نوم باندې ولې مشهور دی؟ اصل کې د باچا د لور نوم چې و هغه مناره وه، نو په دې وجه باندې د باچا دا کورونه چې کوم ځای وو نو د هغې ځای نوم یې ایښی و مناره. نو اوس به تاسو ته د باچا کور ښیم کوم چې په مناره نوم باندې مشهور و، نو راځئ هغه درته ښیم چې هلته څنګه آبادي ده او څه دي او د هغې نشانونه هم شته دلته چې کوم قسم نشانونه دي هغه درته هم ښیم. نو راځئ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ او خوندونه ترې واخلئ او سکیپ کوئ مه. که تاسو وګورئ نو دې ګټې ته وګورئ څه عجیبه غونده کې سوری پکې کړی دی، نو ماته خو لږې لکه میچن دی. اوس ماته نوره پته نشته چې آیا دا به څه. د دې نه علاوه که تاسو دې ګټ ته وګورئ نو بالکل لکه د طوطي په شانتې شکل یې وله جوړ کړی. د دې نه علاوه که تاسو دې ګټ ته وګورئ نو په دې کې باقاعده سترګې دي او لکه د بوت په شانتې یې جوړ کړی دی. د دې نه علاوه چې دلته کوم آبادي ده نو دا هم څه عجیبه غونته آبادي ده، لکه ډېر مضبوط دیوالونه یې وله کړي او ډېره بېحده ډېره آبادي ده. خو دا ده چې دا خاورې پرې راغلي او دا بوټي پرې راختې دي نو ښکاري نه. د دې نه علاوه چې دی د خلکو ډېر سیوا کنستې دي، نو دوی ته پکار وه چې دا آبادي دغه شان روغ پرېښی، ولې چې دا هم یو تاریخ و او تاریخ چې څومره هم ژوندی وي نو دومره خوند کوي او خلک ولې ځي او زاړه یادونه پرې تازه کوي، ولې چې مسلمانانو دې هندوانو له ډېرې غټې شکستې ورکړي او د دې ځای نه ځغلولي دي. نو دې خلکو له پکار وه چې دا یې نه وی وران کړی او مزید هم نه ورانوي، ولې چې دا یو تاریخ پروت دی چې کم از کم د مسلمانانو یو داسې د ننګ او د غیرت یو تاریخ دی چې دا کاپیران یې د دې ځایونو نه ځغلولي دي او شکست یې وله ورکړي دي او دا آبادي دې پاتې شوې ده، کورونه هر څه یې پاتې دي. نو چې دا کم از کم آباد وي نو یو تاریخ به ژوند دی. اوس به زه تاسو ته یو کویې وښیم چې دوی به کم د اوبو دپاره استعمالولو. نو دې کویې ته وګورئ، دا یو ډېر غټ کویې دی، خو دا دی چې د وخت سره پرې خاورې راغلي دي، نو دا کویې چې دی دا ډک شوی دی. د دې نه علاوه به زه تاسو ته د اوبو یو چینه هم وښیم چې د دې چینې اوبه ډېرې یخې هم دي او دا یو ډېره ژوره چینه هم ده. او بل د دې دا دیوال چې دی نو دا یو ډېر ښکلی دیوال دی، خو دا دی چې بوټي به ډېر سیوا راختې دي نو په دې وجه باندې دا دیوال نه ښکاري او نه دا چینه داسې خاص ښکاري. دغه شان که تاسو وګورئ نو دا ټوله ایریا چې کومه ده نو دا د هغې د کورونو نه ډکه ده. نو تر کومې پورې به موږ په دې کې ګرځو او تاسو ته به چې دی دا ایکسپلور کوو. خو اوس راځئ موږ به ځان له چې دی په جانان کې چې پوخ کړو. د ټولو ړمبې موږ د دې چینې نه اوبه راوالو او بیا اوبه ټاپ ته وخیجو او هلته کې چې دی اور به ځان له بل کړو او دلته به راته چې پخېږي او موږ به خپل ګپ شپ لګو. نو راځئ زموږ د یارانو د غرونو د یارانو ګپ شپ تر سره وګورئ او خوندونه ترې واخلئ. دا وخت زه ناست یم د غرونو د یارانو سره په مناره کې، بالکل په کنډو باندې ناست یو او په جانان کې چې دی چې مون باندې کړی دی او بل چې دی یاران نه سره هم ناست دي. نو د غني خان بابا یو شعر به درته ووایم، وایي چې د مستۍ د سیند په غاړه ثوابي روجې به نیسم، اسویلې به کوم یادوم به د ساقي نیمګړی جام. چې مستی وي او ځواني وي او ډک جام، چې مستی وي او ځواني وي او ډک جام، ډېر ګلونه لږ یاران او غمګین غونته ماښام. خو دا اوس مازدیګری دی او ماښامې په لنډو دی. دا وګورئ او دا سیلۍ چې دا سیلۍ هم لکه زموږ د جانان په شانتې په جغ کې ده او چې بیا سیلۍ په جغ کې شي او بل جانان په جغ کې شي که نه، نو بیا خو تاسو ته پته ده بیا چې موږ ورسره لیوني شو او بیا په دې غرونو کې ګرځو که نه، بس بیا خو بیخي تباهي. چیم پوخ کو دا وګورئ، چیم پروت دی، بل دا سنسیټ دی او ډېر یو خوندور ماحول دی. دا وګورئ چای هم ډک کړی دی ځان ته په جانان کې چې دی چیم پوخ کو امین دی او کزن دی او جواد دی. نو اوس د ټولو د تادي ده او اوس به سکو د دې چینه به په داسې یو ښه ځای باندې په یو اوچت غر باندې بیا په داسې نظارو باندې چې چیس کې او داسې نظارو ته دې ګورې که نه ډېر یو غټ خوند به کوي. دا وګورئ، دا وګورئ دا نایک چې دی لګیا دی ویډیو ولګوئ. نو دا نننی ویلاګ چې کوم دا په ضلع بونیر کې په کینګرګلی کلي کې چې کینګرګلی ورته ځکه وایي چې دا دلته به یو باچا پاتې کېدو. بیا مونږ چې کوم ځای له اوس راغلي وو دا ویلاګ هم پرې جوړ کړو. نو د دې ځای نوم مناره دی. بیا په دې دا یو کلی دی ټول لکه ډېر غټ کلی دی. ما تاسو ته وویل چې 40 منټ که 45 منټ چې دی مونږ پکې هایک وکړو. نو لکه د دې ځای نوم یې مناره ورکړی، ولې چې هغه مناره چې کوم و هغه د دې کاپیرانو باچا و نو د هغه لور و د هغې نوم و. نو دې ځای له ځکه مناره نوم ورکړی. نو که ویډیو هم خوښه شوي نو مخې ته یې سره شیر کړئ، لایک کمنټ هم وکړئ. که د اوسه پورې زموږ پیج چا نه وي فولو کړی نو فولو یې کړئ. د بل ویلاګه پورې د الله په امان.